بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ټول ملګري درود شریف یو ځل ووایي. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد. حقیقت دغه دی چې د شیخ صاحب دا شهادت دا صرف د هغې کور والا دپاره نه د علاقې دپاره نه صوبې دپاره نه بلکې د ټول امت دپاره یو غټه سانحه ده. دلته کیدای شي ډېرو مشرانو ته پته یي، ځوانانو ته نه پته. زمونږ مولانا حسن جان صاحب تقریبا زمونږ د کور نه د درویش مسجد چې کوم دی دا 30-35 منټ فاصله کې و. خو ما به کوشش کوو مونږ هغه ټایم ورکوټ یو، هر جمعې مونځ به درویش مسجد ته مونږ رسوو. مولانا حسن جان صاحب هغه خطاب به مونږ خامخا اورېدو هره جمعه باندې. بیا واقعه راغله د هغې شهادت وشو، نو هغه زمونږ په ژوند کې ډېره درنه ورځ وه د مولانا حسن جان صاحب. د هغې چې کومه جنازه وه ټولې دنیا کتلې وه. علماء حق چې کله شهید شي نو ټوله دنیا پې ټول امت پې غمجن وي. هغه یو ډېره درنه ورځ وه. بله ورځ چې شیخ ادریس صاحب شهادت وشو، حقیقت دا دی چې دا ډېره درنه ورځ وه. زما طبیعت بالکل نو ټیک، ما خپل ټول اپاینټمنټس کینسل کړي وو، خو چې کله خبر شوم نو ما خپل بھرپور کوشش وکړو په جنازه کې د شرکت. خو ماشاءالله چې کومه دنیا راغلی وه د هغې جنازې ته، نو دا د دې خبرې ګواهي وه چې هغه په حق باندې و، هغه په سچ باندې و، او ټوله دنیا پې غمجنه وه. باقي زما پښتنو ورونو تاسو ټولو ته پته ده چې دا حالات د چا د وجې خراب شوي، دا پښتانه د چا د وجې در په در دي. همیشه په پښتنو کې بلا تفریق لکه په دې کې دا نه کتل کېږي چې دا د جمعیت والا دی، دا د پی ټي آی والا دی، دا د این پی والا دی، دا د مسلم لیگ والا دی. چې کم په مونږ کې د کار سړی د ټولو نه اول نشانه هغه جوړېږي. چې کله د 2002 نه بعد ریاست دغه فیصله وکړه چې مونږ به په پردي جنګ کې خامخا شاملېږو، د هغې نه بعد په مونږ باندې همدغه حالات دي. لکه د 22 کالو نه مسلسل دغه جنازې مونږ اوچتو، د 22 کالو نه مسلسل په مونږ کې هغه سرونه ټارګېټ کېږي چې هغه د دې وطن دپاره، د دې صوبې دپاره، د دې ملک دپاره، د دې امت دپاره فایده مند دي. ټولو کې پهله یې د قبایلو نه شروع واخسته، هغه سړي رانه وویشتل چې کوم د جرګې مرکې سړي وو، هغه علما کرام یې رانه شهید کړل چې کوم به د قوم فیصلې کولې. د 22 کالو نه مسلسل همدغه جنازې مونږ اوچتو، همدغه پالیسي ده. زما ایمان دغه دی چې عزت او ذلت د الله سره دی. زما ایمان دغه دی چې مرګ او ژوند د الله سره دی. زما ایمان دغه دی چې رزق په مالا زما رب را کوي. د بندا نه زه نه یریږم او نه د بندا نه زما یره شته. چې کومه پالیسي په بند کمرو کې جوړه شوې ده، ټول سیاسي جماعتونه که هغه مذهبي دي که سیاسي دي که هر مکتبه فکر خلق دي، ټول مونږ د صوبایي اسمبلې د فلور لاندې را جمع کړل او د دې پالیسۍ خلاف، ځکه چې مونږ ته پته وه چې دغه برانه بیا زمونږ دغه تکړه تکړه مشران ځوانان وړي، دغې خلاف مونږ قرارداد هم راوستو او ټول به متفق هم شو چې دا پالیسي زمونږ نه ده قبوله چې کومه تاسو شروع کړې ده. خو د هغې نه باوجود زورور دی
د ټوپک په زور باندې د ډنډې په زور باندې خپلې پالیسیانې امپلیمنټ کیږي مشوره پکې نه کیږي همدغه نتیجه یې ده بهرحال دا جنگ خو به زمونږ شروع وي خو دا جنگ بیل د سهیل افریدي نه دی زما نه دی دا جنگ بیل د یو کس نه دی دا زمونږ مشترکه جنگ دی ټولو نه اول دلته چې کم دی امن راوستل دي په هغې کې به چې کم دی صرف د سپینې جنډې لاندې د امن جنډې لاندې مونږ ټول به راسره یو کېږو هله به دغه امن راځي ظالم ته به وایو چې ته ظالم یې د بند کمرو فیصله کوونکو ته به وایو چې ته غلط یې د 22 کاله نه دغه پالیسي په ما باندې دلته مسلط کړې ده زما دغه رنګې درانه غیرتمند مشران ته زما نه وړي په همدې پالیسۍ باندې دا پالیسي د نوره موږ نه منو موږ په دې خپله علاقه کې امن غواړو د دې امن دپاره د ستاسو دپاره بلا تفریق د سیاسي نظریاتو نه بالاتر هوکر زه به انشاءالله تعالی د ستاسو سره ولاړم زما په نیت کې به فرق نه راځي زه به د چا نه یریږم نه زه به در سره د نر غوندې کې ولاړ یم د ستاسو ملګرتیا به غواړو تاسو به را سره ملګرتیا کوئ په پیله ورځ باندې آی جي کې پي ته په پیله ورځ باندې چې دغه حادثه وشوه اے آی جي سی ټي ډي ته ما ورته ویلي دي چې د کم ځای نه وي دغه کس زما په کار دی چې کم زموږ مشر شهید کړی دی او انشاءالله تعالی پرون مې پې میټینګ کړی دی نن مې بیا دلته راتلو نه پهله میټینګ کړی دی انشاءالله پریدو به نه هر حد پورې به ځو زما چې څومره وس دی زه چې کم ځای پورې تلی شم انشاءالله د هغه در سره واده کوم چې آخري حد پورې به درته ځم انشاءالله تعالی او دغه خلک به را پیدا وو ځکه چې دا صرف د شیخ صاحب شهادت نه دی دا زموږ نه یو ډېر درون مشر ډېر د علم یو سمندر وړی دی او دا صرف چې کوم دي د هغې فیملي نه ده دردېدلی موږ ټول دردېدلي یو او انشاءالله د دې درد بدل به اخلو انشاءالله تعالی الله تاسو ښاد او آباد لري ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ انشاءالله تعالی زه در سره دغه واده کوم چې زه به در سره اخره حد پورې ولاړم ډېره مننه شکریه وما لینا الا البلاغ